غریبانانو په مدد سره الله په رزق کې فراخي راولي، برکت راولي. کم کور کې چې معذوره دی، ړوند دی پکې، کون دی پکې، چاړه دی پکې، شل دی پکې، معذوره دی پکې، هغه کور کې الله رب العالمین چې څوک هم د هغې معذوره کفالت کوي، د هغه رزق کې به الله چرته تنګي نه راولي. دا د الله مخلوق نه دی، نو دله چې الله د چا په لاس باندې رزق ورکوي، نو الله ډیر غیرتي ذات دی. الله به د هغه په رزق کې چرته تنګي نه راولي، الله به د هغه په رزق کې ډیره فراخي راولي. کم کور کې کونډه زنانه تورسرې درته کېناستله، رونو هغې سره سختي مه کوئ، د هغې بچو ته سپک مه ګورئ. کور کې اکثر خویندې سړي ته کینی په کور باندې، رونه ورته سپک ګوري، ورندارانې ورته سپک ګوري، بچو ته ورله کنځلې وینا ورټې سپورې ورته وایي. د دې خور د سر د پټولو بل ځای نه، دا مخامخ جواب نه ورکوي، نه یور له جواب ورکوي او نه رور له جواب ورکوي. خدا د شپې په توره تیاره کې الله ته ګیله کوي، ربا دې رور ته دې کېنولم، الله زما بچي کنځي، الله ما ته رټې سپورې سپکې خبرې راته کوي. خدای زه خو تور سره یم، په دې حال باندې خو خدای زه چرته وتلی نه. اسې هم پکار دا ده مونږ او تاسو رمضان شریف هم را روان دی، مونږ او تاسو پکار ده چې سودا کوو، د غټ سټور په ځای باندې کوشش کوئ د غریب ریډیبان نه سودا کوئ. دا کچ کچ ماشومان چې د دې روډونو په غاړه باندې ناست وي، څوک ایښېدلې چولې خرڅوي، څوک په دې روژه کې دا اچار یې په دې کچو کچو پوڼو کې بند کړی او دا د روډ په غاړه خرڅوي، او څوک د ساګو دا ګېډۍ خرڅوي. رونو تاسو ته پته شته دی د دې ماشوم هسټري وګوره، د ده په شا باندې به د یو کور کفالت الله د ده په غاړه ورچولی، یا به یې پلار پوډري، یا به یې پلار مړي، مور به یې کونډی، په کور به ناستی، وس دس به یې نه کېږي، ګناه به کوي نه، جایز باندې به ورته آمدن میلاویږي نه. دې ماشوم له دله چولی ویشي، وی ته دا بهر وباسه، د روډ په غاړه باندې کېږدوه، که چا روژه ماتې اخیستلو ستانه به سودا کوي. داسې ورځې پکې هم راشي، کور ته لاړ شي او چې څه یې راوړي هغه ټول په ټوله روغ رمټ ووسي، هېڅوک ترېنه سودا ونه کړي. مور ته ګیله کوي، مورې خلقو د لویو لویو دوکانونو نه سودا کوله او ما ته خواړو چا کتل نه، ما چې څه وړي هغه مې واپس راوړل. مور یې په دقه ځای کې الله ته ګیله شروع کړي، ربا چې د سر سوری دې رانه اوچتو، الله د دې خلقو په زړه کې به دې رحم خو ورچولی و، الله ترس خو به دې ورچولی و. زما د دې ماشوم بچي د ده نه چا سودا نه کوله، نو ما ته یې هم نه کتل، زما د کور کفالت به پې شوی و. زما محترمو غریبانانو نه سودا کوئ. مونږ په سوپر سټور کې د چا سره چې کم دی نو قیمتونه نه، په هغې کې چیړ چاړ ورسره نه کوو چې څه بل راته د باټا کمپنۍ والا راکړي، بس هماغه پیسې مونږ ورکو. خو که په روډ کې د یو ګاډۍ والا نه د 100 روپو چپلې اخلو، نو هغه له پې مازغه ښکته راواچو، دا غریب دی، دته که پیسې پاتې شولې نو د خپلو بچو کفالت به پې وکړي، ستا ضرورت پوره شو او د ده به پې د بچو کفالت وشي، تا دپاره خو په دې کې دوګنا ثواب دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته دوه رونه دي، کان اخوان فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم، احدهما يتعلم والآخر يحترف وفي روایت یکتسب. دوه رونو د نبی علیه السلام په دور کې، یو ورور په صفه کې طالب العلم و، دین زده کو، نبی علیه السلام سره سبق وی، او دویم ورور هغه کار کسب کو. دا کسب کوونکی رور، دا دکاندار رور دی راغی نبی علیه السلام ته، فشکا الیه فی اخیه، او دا خپل طالب جان رور په باره کې ورته ګیله وکړله، د الله محبوبه زه یوازې ما او د دکان کار را باندې بوج دی، د ذمېدارۍ کار را باندې بوج دی، زما دا رور تا سره دلته تیارې ته ناست دی، نو دی ما ته فارغ کا، دی مدرسې نه را وباسه، موږ دواړه به مزدوري کوو، پیسې به ډېرې وګټو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي، لعلک ترزق به، کیدای شي تا ته چې کوم رزق میلاویږي
دا د دې طالب العلم د برکته درله الله درکوي ځکه دا د الله میلمه دی مونږ او تاسو په غریبۍ کې خپل میلمه وږی نه پرېږدو الله به په دې دومره لویه بادشاهۍ کې خپل میلمه ولې وږی پرېږدي رزق خو به ورله خامخا ورکوي د چا په لاس یې ورکوي بس دا د هر چا خوش قسمتي ده دکاندار او پیسو ګټونکي ورور ته ورله ووي دا د الله رب العالمین فضل او احسان وګڼه تا ته چې کوم رزق میلاویږي د دې طالب العلم ورور د برکته درته میلاویږي ما داسې خلق لیدلی دی ډېر په غریبۍ کې په خپلو اولادونو باندې علم کوي زمونږ په خپل کلي کې زمونږ په ګاونډ کې یو کور دی چې د هغې کور چې کوم کفیل دی او د هغې چې کوم مشر دی هغه د روډ په غاړه باندې ګاډۍ لګولي پاپړ خرڅوي د پولو دا وړې پوڼۍ دا یې په ګاډۍ کې کېښودلي او دا خرڅوي انتهایی غریب دی خو پته درته شته دی 3 بچي د قرآن حافظان جوړ کړل 3 وړو باندې اوس د دین علم کوي زه اکثر د خپلو ماشومانو ته وایم زه وایم چې تاسو خواږه اخلئ زه د هغه نه خواږه واخلئ کو هغه ته پکې روپۍ نیمه پاتې کېږي نو د خپل بچي د دین سبق به پې هغه د هغې کفالت به یې کېږي هغه طالب جان بچي له به یې لیږي دنیا تږې ناسته ده خلق په جهالت کې پراته دي ځوانان د عقیدو په باب کې د اسلام په آخري سرحد باندې ولاړ دي هر 3 او 4 ځوان هغه شکوک او شبهات لري د دین اسلام په باره کې ډېر ځوانان داسې ما نه په وټساپ تپوس کوي ما نه په موبایل تپوس کوي بالخصوص زموږ د عصري تعلیمي ادارو کې لوستونکي طلبای کرام ځوانان د غریبانانو دیني علم نه وي هلته چې د چا نه هم څه داسې خبره واوري نو چې د عالم سره تعلق نو زر ورته ټلیفون وکړي یاره دلته خو په موږ باندې یو سوال وشو چې دا ټوله دنیا الله پیدا کړې ده نو الله چا پیدا کړی دی الله په کوم ځای کې دی الله کله پیدا شوی دی د الله په وجود باندې چې کله د ځوانانو د مسلمانانو ځوانانو په ذهنونو کې سوالات راپورته شو نو په دې ویریږي چې د امت ځوان مې د کفر په باډر ولاړ دی په دې ویریږي چې عقیده په خطره کې ده د الله وحدانیت د الله وجود د الله یووالی د الله رب العالمین توحید دا خو د مسلمان د پاره د عقیدې وړاندې پوړی ده نو د شکوک او شبهات په دې ځای را پیدا شو نو عالمان پرېږدوئ د الله رب العالمین د دین خدمت دې وکړي